الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أصبان قربانه بارك سوال کئی نو أصبان قربانی اصل ته حلال له بنا بر قول راجح اس حلال له او وغه بالکل پاک ده قربانه باره کې الله رب العزت په سورته حج کې دا خبره ذکر کړي لكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. په قربانه کې الله رب العزت بهيمة الانعام شرط کړی دی او د بهيمة الانعام تفسیر په حدیثو کې راغلی دی چې هغه ابل دی وخان دی بقر دی غواګانی دی او شات ګډي بيزي دي دا په بهیمة الانعام کې دي فرس باندې قرباني فرس کې دي اسو دا په دې بهیمة الانعام کې داخل نه دي او دارنګه فتح القدیر کې امام شوکانی هغه ذکر کړی دي چې فرس فدې باندې قرباني کول نه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي او د اصحابو کې د چانه ثابت دي او بل دا چې دا بهیمة الانعام کې داخل نه دي المجموع کې شرح مهذب امام نووي رحمه الله ذکر کوي چې قرباني د پاره شرط چې دا به انعامي او د انعامو تفصیل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ابل سره په بقر سره په غنم او شات سره کړی اوس په ابل کې د ابل ټول انواع او اقسام چې دي باغې باندې قرباني کیږي کاغه بوختي دي او کاغه بل له او کاغه بل له اوس د بقر چې څومره انواع دي او اقسام دي پای کې جاموس او میخم ده پای کې مختلفه غواګانی مختلف نسلونه دا ټول پکې داخلي دارنګړي بيزو کې چې څومره نسلونه دي باغې باندې قرباني جایز ده او په دې انواع او اصنافو کې فرس نه راغلي دارنګ ځنګلي حیوانات بعضي چې هغه دانوم په نه صادقيږي هغه نه دي راغلي نو چې کم قرباني دغه د لپاره شرطونه دي احادیثو کې ذکر راغلي دي دغه انواع او اقسام باندې قرباني جایز ده د دې وجه نه فرس باندې قرباني درست نه ده اسپان